نو بی بی حلیمه رضی الله عنها فرمایي چې کله ما محمد رسول الله خپل غیږ ته راوچت کو یو یتیم او داسې ماشوم چې هیڅوک یې نشته خلکو به داسې ماشومان اخستل چې چا پسې بروسته نه سپورټو چې د هغې پرورش به دې زنانو کولو هغې ته به باقاعده تنخوا میلاوې ده نو دا ماشوم یتیم د دې څوک شته نه نو بی بی حلیمه وایي چې ما خپل خاوند ته ویلې چې اوس واپس ځو او خالي ځو دا مزه نه کوي به دا یتیم ماشوم دا به مونږ واخلو د دې به پرورش وکړو نو چې کله ما دا ماشوم خپلې غېږې ته کو نو زما په دې زړه کې یوه رڼا راغله چې کله دا ماشوم ما د خپلو سینو سره ولګولو حالانکه زما سینې هغه وچې شوي وي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راوچتولو سره زما په سینو کې پی راغله او محمد رسول الله بل رضاعي ورور چې زما محترم حلیمه بی بی فرمایي چې ما به یو سینې ته محمد رسول الله اچولی او دا بله سینه د محمد رسول الله د دې بل رضاعي ورور وه نو چې کله به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې سینه کې پی ختم شو نو ما به دې بلې سینې ته واچولو وی الله رسول دومره انصافدار و چې په ماشومتوب کې هم الله رسول د دې بلې سینې نه پی نه خوړل چې دا زما د بل رور حصه ده دې خبره ورسېده چې دا زما د هغه بل رور حصه ده د ماشومتوب نه دا د محمد رسول الله انصاف دومره زما محترمو نو چې کله په اوښه باندې دوی کېناسته او زما محترمو حلیمه بی بی مخکې ده او په منځ کې محمد رسول الله او وروسته چې کوم دی د حلیمې بی بی خاوند ناست دی نو اوښې پاسوله اوښه نه پاسي زما محترمو الله رسول صلی الله علیه وسلم د حلیمې بی بی نه وروسته ناست دی هغه اوښه ورته ګویا نه شوه چې دا خو غټه بې ادبي ګڼم چې محمد رسول الله دې وروسته ناست دی او زه به پاسم دا چرته هم نشي کېدی چې کله محمد رسول الله هغه د منځ نه راوچت کو او حلیمې بی بی د خپل ځان نه مخکې کو نو بیا هغه اوښه پاسېد دې خبره باندې پوهېږي الله جل جلاله یو مقام محمد رسول الله ته ورکړی دغه رضاعي ورور و چې کله محمد رسول الله راغړ شو او زما محترمو دا چیلۍ به یې سره ولي وایي ما به کتل چې د محمد رسول الله د دې ماشوم د پاسه به یوه یخه سایه به زما محترمو هغه د سره یو شان روانه وه او هغه ګډې بیزې به په خپله باندې سرېدلې او دا نه د ګډو بیزو ته تاسو وګورئ دا په یو ځای کې نه سریږي یو ځای نه لږ خوراک وکړي بیا بل کلي ته ځان ورسوي بیا بل کلي ته داسې لیکن الله رسول صلی الله علیه وسلم هغه برکات دومره زما محترمو نو دا کومه اوښه چې زمونږ وه دا بیخي انتهایی کمزورې وه لیکن الله رسول چې کله په دې باندې سورلي کوي نو د ټولو نه بهترینه او مضبوطه اوښه چې کوم دی هغه زمونږ د اوښې نه الله پاک جوړه او د ټولو اوښو نه زمونږ اوښه مخکې شوله کور ته چې لاړو په کور کې خیرونه برکتونه راغه وچې چرېګانې چې کوم دی هغې کې دومره پیغان راغه زما محترمو هر طرف ته برکتونه شو خوشحالي شو او دومره ښایسته چې یو صحابي فرمایي وही 14 سپوږمۍ راختې وه او بل طرف ته محمد رسول الله تشریف فرماؤ वही कभी चांद को देखा कभी नबी को देखा कभी चांद को देखा आखिर में फैसला किया कि चांद से मेरा नबी खूबसूरत है वही आखिर کې مې فیصله وکړه چې د سپوږمۍ د رڼا نه د محمد رسول الله د چهرې رڼا چې کوم دی هغه زیاته ځلېدونکې چهره هغه د محمد رسول الله چهره نو الله رسول دنیا ته راغی او یو ښکلې زندگی امتیانو ته وښودله پرېښوستله او وی فرمایل یا ابا سفیان جیتکم بکرامت الدنیا والآخره څوک غواړي کامیابي عزت چین سکون راحت نو هغه دې زما په طریقو باندې خپله زندگی تېره کړي بس وی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم دغه دین اسلام چې کوم د محمد رسول الله په ذریعه سره موږ او تاسو ته را رسېدلی دی نو کوم انسان د الله په احکاماتو د محمد رسول الله د تعلیماتو مطابق زندگی تیرې خو کامیابی ده لیکن په دې راوړلی شوي دین کې څوک زیاتې کوي یا کمې کوي نو دا د محمد رسول الله سره دوستی نه ده عشق نه دی محبت نه دی دا دشمنی ده